السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو ورور تاسو ملګری طاهر خان ډېر مو د بعد د خپل پیج نه تاسو سره بالکل نیغ په نیغه لایو دا وخت یم ملیشیا کې او بیا په ملیشیا کې زه ته لنډاکې ویم خو داسې لنډاکې نه دی دا لنکاوی دی خو زه ته د مینې نه لنډاکې ویم. ډېره مننه د ملیشیا چې څونه ملګري دي څونه مسافر دي څونه ستاسو رابطې کېږي څونه تاسو مینه محبت ښایي د هغې د زړه نه شکریا ادا کوم. د وخت د کمي د وجې نه هر کس رسېدل ګران دي نو د هغې وجې نه بخښنه غواړم چې کوم ملګري میسیجونه کوي یا کالز کوي او تاسو ته مونږ نشو ته رسېدلی ټول نه بخښنه غواړم. د لایو راتلو صرف یو مقصد دی اصل کې دا ورځ دوه چوټي وه تاسو ته څنګه پته ده. خصوصي شکریا د سوات نیوز په زلربي د هغو ادا کوم د هغو یو رپورټ ما ته دلته ملیشیا کې څه ملګرو ښولی و زه خو خپله ټریول کې وم خو چې ملیشیا ته کله رالم نو هغه کامران به یې دی دلته تعلق ساتي د سوات نه هغه ما ته هغه سوات نیوز دغه ویډیو ښولی و چې دلته یو بیمار پروت دی په ملیشیا هسپتال کې کم چې کوم ما کې دی ینګ ماشوم دی د 18-19 سالو دی او بیا د هغه مور پلار هغه ویډیو هم ما کتلي وه سوات نیوز والا هغه یې ما ته ښودلي وه نو بالکل 100% به هم دغه کوشش انشاءالله چېرې دغه ماشوم سره چې څونه هم پاسبل وي په کومه طریقه باندې هم د هغه مدد کېږي نو هغه به ورسره کوو. په هغې سلسله کې بیا خصوصي بله شکریا د علي محمد خان صاحب منسټر صاحب د زړه شکریا ادا کومه چې وړوکې غوندې کې میسج باندې هغه ریسپانس ورکړي او هغه بیا زما ملاقات دلته چې کوم امبیسیډر دی ملیشیا کې د هغه سره زما ملاقات فکس کو نو مونږ خو ورته د وخته ورتلو خو حالن کې زه له کولالمپور نه ډېر زیات لرې وم دی خوا لنکاوي کې ومه نو دې ځای نه چې تک مونږ ته کوم هغې ټیم اخیستو نن د خیالي ورځ ده سبا د اتوار ورځ ده چټي ده نو انشاءالله مونږ به د ګل شپې له ځان کولالمپور ته رسو او بیا به پیله کار به کوو چې پیله به انشاءالله دا ماشوم خوا د هسپتال ته ځو چې په کوم پوزیشن کې دی د هسپتال ورسره ملاقات کوو چې داسې څه وجه ده چې یاره د کلي ته نشي تللی او کتلی شي نو څه پروسیجر دی په هغې باندې به ځان پرې کوو د هغې نه پس به انشاءالله تعالی پاکستان امبیسي زموږ چې کوم امبیسیډر دی د هغه سره ملاقات کوو د تعاون اپیل به ورته کوو چې دغې کیس کې زموږ سره مدد وکړي او دا ماشوم خپل مور پلار ته پاکستان ته په خیر خیر سره ورسیږي. نو پهله به هم کوشش انشاءالله 100% دغه وي چې پاکستان امبیسي نه موږ ته هیلپ میلاو شي او دغه ماشوم الله تعالی زر تر زره پاکستان ته ورسېږي. زما خپله واپسي 24 تاریخ باندې ده خو که دا کیس الله تعالی حل کوو پاسبل وی و چې یاره کېږي هفته به لګي نو انشاءالله دغه مې خپل ایمان مې دی چې خپل ټکټ به ورته لیټ کوم پاتې کېږم به ورته کوشش به کوم چې سره د ځان سره یې بوځم پاکستان ته 100% به مې خپل دغه کوشش وي د ګول د ورځې نه پس به بیا هم خپل اکټیویټیز هم پرېږدو چې دلته کې زموږ ملګرو دعوتونه دي یا کوم اکټیویټیز د هغه به مونږ پرېږدو او دغه ماشوم دپاره به انشاءالله 120% منډه و هغه داسې احساس زما په زړه کې دی هغه ماته خیر لکه د خپل ورور په شانتي چې دلته څوک نشته دی او د هلکان چې د کوم د سوات دی هغو سره منډې ترډې وي نو انشاءالله بھرپور کوشش دی چې پاکستان امبیسي زموږ سره دغه کې هیلپ وکړي د دې ماشوم په تلو کې پاکستان ته که چېرې بیا هم څه لار نه راوته نو بیا چې دلته څونه زما ورونه دي پهله به ځو ورپسې به تاسو یې انشاءالله دغه ماشوم سره به مدد کوو دی او پاکستان ته د خیر سره لیږو چې خپل مور پلار ته ورسي او بقایي زندګي هلته کې تېره کړي. ډېره مننه د ټولو ملګرو د ټولو پښتنو ستاسو میسیجونه ستاسو فون کال په دې لاره کې چې ما سره کوم ملیشیا ملګري میلاویږي د ټولو د زړه نه شکریا ادا کوم. بالکل ما ته دا احساس نه و چې ملیشیا کې به دونه پښتانه او دونه مینه به لري. مونږ اکثر ویډیوز کې سعودي عرب دوبۍ یادو خو د ملیشیا کې چې څونه پښتانه دي او بیا دا خلک څونه محبت لري د هغې زما سره الفاظ نشته. لنکاوي کې یو او انشاءالله لنکاوي نه به وځو بیا سباله د ګول ورځ له به ځان کولالمپور ته هم دغې کیس لپاره لرو ځان رسو. نو بس تاسو ټول ته دغه درخواست دی چې دعا کې یاد ساتئ همیشه ستاسو محبت ستاسو سپورټ هغه زما هتیار جوړ شوي دي او ستاسو دعا باندې چې کوم کار ته لاس واچو والله سر ته رسوي نو په دې کې هم ستاسو دعا ډېر زیات ضرورت دی. امید دی چې ټول به ښه او د ځان ډېر شي خیال ساتئ انشاءالله ملاقات به کوو د ګول په ورځ باندې کولالمپور کې او بس ځان خیال ساتئ خپل طاهر خان روله او زما هغه ملګري دي دغه هلکه لاس ورکړئ ټول کم دي ښه دا دي دا ډېر قدرمند دي ډېر اخلاصمند دي نو دوی ټول اجازت ورکوي. الله خوشحاله ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.